د غلط فلمونو کتلو نقصانات. دا غلط فلمونه چې ګوري خلک نو دا په دوه قسمه دي. دې کې یو واده کړي دي او دویم غیر واده کړي دي. دا دواړه قسمونه نو د دواړو دپاره نقصانات شته، که واده کړی دی او که غیر واده کړی دی. د دواړو دپاره نقصانات شته. زه تاسو ته اولنې هغه نقصانات وایم چې کم ناواده کړی وي د هغې دپاره نقصانات د غلطو فلمونو کتلو. اول نقصان خو دا دی چې سړي نه ځناور جوړی دا فلم. کله چې تا غلط فلم وکتلو نو تا نه ځناور جوړ شي چې یاره زه به اوس دا خپل شهوت په کوم ځای کې پوره کړم. نو کله ناکله سړی مور باندې هم حمله کوي، خور باندې هم حمله کوي. ولې؟ د دې فلم کتلو نه بعد نو سړي نه ځناور جوړی، ځناور بیا خپله مور او خور نه پیژني. دویم نقصان دا دی چې خپل هدف او مقصد به درنه هېروي، که دنیاوي وي او که دیني وي. دا شهوت چې د سړي په دې ذهن باندې غالب شي که نه، د نه هر څه هېر شي، نو هدف به در نه پاتې کي. دریم نقصان دا دی چې په خپل لاس باندې خپله شهوت پوره کولو ته به دې جوګه کوي. ولې چې تا ته څه نه میلاویږي، ستا دا شهوت نه پوره کیږي، نو په خپل لاس به دا خپل شهوت پوره کوي. نو دایم سبب دی د فلمونو، دا غلط فلمونه کتل د لاس شهوت پوره کولو لپاره دا سبب دی. بل نقصان دا دی چې د انسان د ژوند نه مزه او خوند وړي. خوند به دې په ژوند کې ني، مزه به دې ني، داسې بې لذته او بې خونده ژوند به دې. ځکه الله په قرآن کریم کې فرمایي که نه ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا. کم سړی چې زما د ذکر نه، قرآن نه، حدیث مخ واړی، الله وزي دا ژوند راتنګوم. بل نقصان دا دی چې جسم کمزوری کیږي او مردانه کمزوري هم د سړي پیدا کیږي. دا نقصان هم دی. بل نقصان دا دی چې سړی د دغې فلمونو مریض او عادي جوړ شي. تر هغه وخت پورې د ده دا ذهن نه قلاریږي تر څو پورې چې دغه فلمونه نه کتل. هر څه به ورته معیا وي، هر څه به موجود وي د خوشحالۍ دپاره، خو دا د ده ذهن تر هغه وخت پورې خوشحالي نه محسوسوي تر څو پورې چې دغه فلمونه نه کتلې. بل نقصان دا دی چې سړي باندې غریبي هم راځي. یو خو د الله رب العالمین د طرف نه چې د ده د رزق نه برکت اوچت شي، یو دا غریبي هم ده. دویم دا غریبي هم ده چې د خپل شهوت د پوره کولو دپاره خپل پیسې لګوي، هغه چې کومې پیسې ګټي هغه پیسې ته په دغه باندې وځي، نو په غریبي په الله مسلط کړي. کله ناکله خو داسې انسانان دې ځای ته ورسي چې خپل جایداد خرڅ کړي د بې حیایۍ دپاره، خپل کور خرڅ کړي. دا ولې؟ دا د دغه غلط فلمونو د کتلو نه بعد دغه ته سړی رسوي. دغه هغه نقصانات چې کم ناواده کړو دپاره. اوس واده کړو دپاره کم نقصانات دي چې کم واده کړي وي او دا فلمونه ګوري. اول نقصان دا دی چې د خپلې ښځې نه به دې زړه توري. ته به وایې چې مړه دا زما ښځه ساده ده، دا په دې نه پوهېږي یاره، او خو ډېرې طریقې وله ورځي او په دې طریقه باندې او په دې طریقه دې طریقې نه ورځي. دا ولې؟ دا د دغه فلمونو د کتلو نه بعد. دویم نقصان دا دی چې سینه او زړه تنګېږي. په ننه څه خبره باندې جګړه کول او خبرې کول، دا د څه وجې نه؟ د دغه فلمونو د کتلو نه بعد دا سینه تنګه شي. نو تر دې پورې چې د ښځې خبره پې دومره بده ولګي چې څه پکې واقع شي؟ طلاق پکې واقع شي. دا څه د وجې نه؟ د دغه فلمونو د کتلو نه بعد. بل د دغې د وجې نه چې دا فلمونه دی ګوري، دا خپله دا ښځه ورته ساده ښکاري، نو د خپلې ښځې ته نزدېکت هم نه کوي، نه نږدې کېږي ورته. نو ښځې څه کوي؟ ښځې خو شهوت لري، نو شهوت دپاره هغه ځان له بله لارو ګوري، نو د ده عزت، د ده هغه اکرام، هغه ټول هر څه ختم شي د دغه د فلمونو د کتلو نه بعد. نو دا نقصانات هغه نقصانات دي چې عقلن هم دا مني، عقل هم دا مني چې ګوره دا نقصانات پکې شته دی، شریعت کې مونږ یو سیټ ته وکړو. دا نقصانات په دې فلمونو کتلو کې دي. نو اوس هم وخت شته، اوس هم در سره موقع شته، اوس هم در سره وخت شته چې ته د الله رب العالمین طرف ته راشي او الله رب العالمین طرف ته توبه وباسي او دا هر څه پرېږدي. الله رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي قل یا عبادي الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. الله وایي که هر قسمه ګناه دې کړي، ای انسان زه درته هر قسمه ګناه بخم، زمانه نه امیده کېږه،
هر قسمه ګناه ته بخم خو صرف توبه راته وباسه نو د هر قسمه ګناه نه توبه باسه الله رب العالمین درته هر قسمه ګناه بخي